السلام علیکم. زه ټول پاکستانیان نو ته اورسیز خاص کر اورسیز پاکستانیان چې هغه د ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي هغوی د ټول پاکستان سره او کې پی کې سره تعلق ساتي هغو ته مبارکباد ورکوم. دا کم چې نن بیګا پرون خان صاحب د خپل ورسیز پاکستانیز لپاره اواز چوت کو د شاه سلمان ته ریکوست وکړو چې یاره زمونږ کم ورسیز پاکستانیز دي دا زما زړه ته ډېر زیات نږدې دي او د هغوی لپاره زما په زړه کې یو درد دی. ولې هغه د خپل بچو د خپل مور و پلار د خپل خویندرونو نه تللي دي او هلته کې په دیار غیر کې هغوی نوکریانې کوي او هغه په جیلونو کې پراته دي یا هغو ته هغه شانتي سهولیات نشته. نو زه د خان صاحب او بیا د خپل ام ان ای مراد سعید صاحب هم شکریه ادا کوم چې هغه په هره جلسه کې به دا خبره کوله چې ان شاء الله خان صاحب وزیر اعظم شي. نو مونږ به خان صاحب ته دا خبره وړاندې کوو. ولې زیاتره ورسیز پاکستانیز چې کم په کې پی کې کې دي هغه د ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي او بیا خصوصا د سواد سره تعلق ساتي. دا هم خصوصي شکریه ادا کوم چې هغه په دې کې څونه منډې والي دي او څومره هغه زموږ سره په دې کې خبرې اترې وکولې چې زما د ژوند د ټولو نه غټ خواهش دا دی چې دا کم په سعودي عرب کې خلک دي او زموږ دپاره هغه هلته کې ناستي پیسې ګټي او بیا دلته پاکستان ته رالیږي او خپل بچو له رزق ګټي او د خپل بچو نه د خپل مور و پلار نه هغه لرې دي. نو زه وایم چې یقینا هغه هم د مبارکباد مستحق دی چې هغه په دې کې ډېر زیات ایفرټس کړي دي او نن هغه خلک شرمنده دي چې کوم خلکو به زمونږ په جلسونو کې به چې کله د ورسیز پاکستانیز دپاره اواز چوته او مونږ به وایو چې انشاءالله زمونږ ګورنمنټ راشي نو د دې شین پاسپورټ په عزت د پاکستانیانو په ټوله دنیا کې عزتي نو خلکو به زمونږ مذاق وړاوه چې هره دا سیم چېرته کېدی شي. خو نن الحمدلله خان صاحب هغه خبره خلکو ته رښتیا کړه او زمونږ د جلسو هغه وینا هغه هم رښتیا شوه چې ولې زمونږ په خپل لیډر باندې اعتماد او زمونږ په خپل لیډر باندې یقین و. تاسو ټول ته پته ټوله دنیا که هغه نواز شریف او که هغه پیپلز پارټۍ والا زرداري فیملي وه هغه ټول چې کله په اقتدار کې نو د خپل ځان دپاره د خپل دولت زیاتېدو دپاره او د خپل فیکټریانو او د خپل کارخانو لګېدل دپاره به د دوی سره تعلق ساتو. او پرون خان صاحب د ټولې دنیا د مخې د ټول عالمي میډیا د مخې خان صاحب صرف دوه ریکویسټ وکړه چې یو زما حجیان ته چې امیګریشن کم کېږي او کم خلک چې حج له تللي دي هغو ته پته ده چې په امیګریشن کې 10 12 ګنټې خلک بیا هلته کې ولاړي او هلته کې ذلیل او خوار کېږي. نو یو هغه د امت مسلمه دپاره د پاکستان د مسلمانانو دپاره دا یو لویه خبره وه. دویمه خبره د ورسیز پاکستانیز وه چې نن الحمدلله دواړه پوره شوې او کمې وعدې چې خان صاحب که هغه په ګراسي ګراونډ کې کړي او که هغه د کابل په ګراونډ په جلسه کې کړي وي هغه وعدې نن پوره شوې. نو نن زه د الله پاک د ټول نه مخکې د الله پاک شکر ګزار یم بیا د خان صاحب او بیا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ډېره مننه ستاسو. الله خوشحاله او آباد ساتئ.